اوس مصنف ویلی و الحمدلله. دا مخکې باس چې وکړه شرط تعذیب، دا صیغې د الحمد سره نه متعلق، بلکې دا خارجي باس کړه لپاره د راوړلو د حمد او تسمیه. خجی دا مخکې باس چې کوم وشه دا خارجي باس و، تعلق یې و راوړلو د حمد او تسمیه سره، چې حمد راوړه دا تسمیه راوړې ده، راوړلو سره تعلق و. اوس صیغې د حمد ته متوجه شه، تحقیق صیغې کوي. دا وایي والحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرها. چونکه مبتدا کې اول جز حمد ده، نو اول د حمد بیانې. نو حمد لغوي معنی خو ظاهره ده، ستودن تعریف کول ته وایي. تعریف چاته وایي چې چا صفات ذکر کې. تعریف معنی ای صفات ذکر کول، ای چا ښه صفات ذکر کې. دا لغت کې ده حمد. دا کوم معنی ده کې هو ثناء باللسان. بعضې وایي چې دا هم لغوي معنی ده حمد ده. هو ثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری. ثنا ثنا څه معنی کېږي؟ ثنا معنی ده چې په خولې باندې ذکر کې، لسان باندې ذکر کې کمالات د محمود، دې ته ثنا وایي. ثنا معنی ذکر خیر. اچھا ذکر خیر وکړي په ژبې. ذکر خیر دا معنی کنه چې په ژبې باندې ذکر کې صفات د محمود، دا ثنا ده. اوس ثنا کې خو لسان پروت ده، ځکه ثنا معنی ذکر خیر باللسان، چې د چا خیر ذکر وکړي، یعنی کمالات ذکر کې، صفات ذکر کې په ژبې باندې. نو دا وروسته لسان چې ذکر ده دا مبني ده په تجرید. نو په دې باندې سوال و چې لکه ثنا کې خو خپله لسان پروت ده، نو دا لسان خو غلط ته وروسته دا تکرار ده. جواب تکرار نه ده، دا په تجرید محمول ده. تجرید دا معنی چې ثنا کې به دا لسان ټکي نه تجرید وکړي. بس ثنا معنی ذکر خیر. ذکر خیر په زړه هم کېدای شي، په جوارحو کېدای شي. دا وایي چې نه نه هو ثنا باللسان، په ژبې به کې دا حمد ده. زړه والته ثنا نه وایي. علی الجمیل، جمیل نه مراد جمال ده، جمال نه مراد صفات دي. نو حمد عبارت ته هغه ثنا نه چې ته په خولې باندې ذکر وکې د جمال د محمود. جمال د محمود ذکر کې په خولې، بس دا حمد ده. بیا دا جمال د محمود چې ذکر کې په خولې باندې دا حمد ده. او دا جمال اختیاري وي، یعنی دا په اختیار د محمود کې وي. نعمتن کانت او غیره، دا جمال په خپل عام ده، که دا نعمت قبیله نه وي که غیر نعمت قبیله نه وي. داسې معنی به کې چې دا جمال عام ده. نعمتن کانت او غیره، که دا جمال نعمتی که غیر نعمتی. لکه ته د رب صفات بیانه، نو کله دا صفات ته الله دا نعمت قبیله نه دي، لکه انعام، احسان، اعطا، دا نه دا نعمت قبیله نه دي، دا دی الله صفات، دا جمالات. کله غیر نعمتی لکه حیات، علم، دا د خدای جمال ده، خو نعمت قبیله نه دي. کله داسې جمالی چې نعمت قبیله نه وي، لکه انعام دی الله، احسان دی الله، ارزاق دی الله، الله رزق رسي خلقو ته، انعامات کوي، دا هم جمال ده، دا هم صفات دي کنه. لیکن نعمت قبیله نه دي.
یعنی انعامات دي اکل غیر انعاماتی لکه الله حی ده حیات ذات ده الله علم والده الله اراده والده الله قدرت والده نو الحمد هو ثنا باللسان یا حمد تعریف یو چې حمد ثنا ده ثنا نه مراد ذکر خیر باللسان ذکر خیر دا معنی کیږي چې د محمود کمالات ذکر کې او صفات ذکر کې او چونکې دا په لسانی نو دا ذکر د لسان باندې اعتراض وو چې دا خو لغوه ده جواب دا و چې دا په تجرید محمول ده امخ کې لسان به کټ کې اسنان به مطلق ذکر خیر واخلي بیا به دا لسان ټکای صحیح وي علل جمال دا معنی دا ذکر خیر ده په لسان ذکر خیر دا معنی ده چې ته کمالات ته محمود ذکر کې ذکر پس ویلا علل جمال علل جمیل الاختیاری يتعلق بجمال المحمود چې تعلق دی محمود جمال سره کمال سره بس دا ثنا ده دا حمد ده دا ذکر خیر ده چې تعلق جمال دی محمود سره اخره باندې دی محمود جمالات ذکر کې نعمتن کانا وغیرہ بیا دا جمال دی محمود چې دا د کمالات چې تا په خلی ذکر کړی دي دا کله نعمت کبیره نه کله غیر نعمت کبیره نه انعام دا نعمت کبیره نه ده احسان دا نعمت کبیره نه ده ارزاق بل طریق رسول نعمت کبیره نه ده کله غیر نعمت کبیره نه لکه حیات تا علم دا اراده ده دا ټول دی الله جمال ده اوس دلته دو خبرې دي یو دا ده چې حمد عبارت ته ثنا باللسان نه چې دا ثنا باللسان دې تعلق په جمال د محمود سره یعنی خلی باندې به محمود جمالات ذکر کړي دا یو دا رکن الحمد ده دا د حمد رکن دا ده چې خلی باندې به وایي اخره کې به محمود جمال ذکر کړي دا رکن الحمد ادا امور زائده دي نعمتن کانا و غیره بیا دا جمال عام ده کله نعمت کبیره نه کله غیر نعمت کبیره نه دا امور زائده دي دا رکن نه دي رکن دا خبره ده چې په خلی به وایي اخره کې به ذکر کړي جمال د محمود بیا دا نعمت کبیره نه ک نه دا امور زائده شو دینه بعد حمد کې تعبیر دي څلور خبرې دي یو حامد یو محمود یو محمود بی یو محمود علی حامد هغه ته وایي صدران هو الحمد چې هغه نه ثنا صادری بس دا حامد ده چې د خلی نه صادریږي حمد و ثنا دا حامد ده او محمود هغه چاته وایي چې متعلق الثناء یعنی دا تا ثنا چې ده دا صفات دو تعلق چا سره وي آته محمود وای نو محمود باندې متعلق الثنا نو حمید هغه وای ته وای چې دنه ثنا صادری یعنی صفات صادری ام محمود هغه ته وای چې متعلق تی صفات وي ام متعلق تی ثنای ایو محمود به دا یو محمود علی محمود به ام محمود علی کې دا فرق ده محمود به معنی محمود به هغه صفات حمد بی چې دې باندې حمد او ثنا وشي په خله یعنی خله کې کوم صفات ذکر کې دا ته محمود بی وای نو محمود بی معنی ما حمد بی هغه صفات حمد بی چې په دې سره ثنا وشي په خله یعنی خله کې کوم صفات وای چې الله ډېر کریم دا سبحان دا سبوح ته به دا ما حمد بی دا محمود بی ده ام محمود علی هغه صفاتو ته وای چې محمود کې په نفس الامر کې وي چې په نفس الامر کې وي نو ته وای محمود علی اچھا خدای باندې ذکر کې دا ته وای محمود به اوس دا محمود به محمود علی دې کې مخصوص مطلق نسبت ده څنګه
محمود بی خاص ده، محمود علی عام ده. محمود بی خو هغه صفات دي حمد بی چې ثنا وشي د محمود په دغه سره په خلی چې خلی کې وای دا محمود بی ده. محمود علی هغه صفات دي چې په نفس الامر کې محمود سره نو محسوس مطلق نسبت شکل کم شای چې محمود بی وي او محمود علی وي چې کم محمود بی ته په خلی وای کم صفات او نفس الامر کې خامخای کذب خو نه کنه. نو چې کوم صفات محمود به وي اته په خلی وای دا به محمود علی هم وي نفس الامر کې به خامخا وي و الا کان کذبا یا خو دروغ دی. ا محمود علی هم کله محمود به وي کله بنئ کله محمود علی وي نفس الامر کې به صفات یا محمود به وي خلی باندې به وای کله بداسي چې نفس الامر کې به خو په خلی باندې نه ویلي. نو محمود علی اخص مطلق شه. محمود بی خاص شه. هر شای چې محمود بی وي او محمود علی وي هر شای چې محمود بی په خلی صفات ویل او محمود علی ای محمد علی هغه صفات حمد علی چې غول وجه حمد ویل شي په نفس الامر کې نو دا محمود بی چې په خلی تعویل دي دا به خامخا محمود علی نفس الامر کې وي. ا محمود علی عام ده نفس الامر کی صفاتی په خلی وای عقل به نفس الامر کی صفاتی په خلی بده نه ویلی. نو محمود علی عام مطلق محمود بی معنا خاص مطلق. یا دا چې محمود بی محمود علی لیکن فرق تی حکایت مخکیان هدا محمود بی دا هغه صفات چې په خلی وای دا حکایت مرتبه ده حکایت خلی کی کنه یا زړه کی اچھا دغه صفات نفس الامر کې واخلي دا محمود علی ده. محمود علی معنا ای محمد لاجلی فی نفس الامر هغه صفات چې هغه حمد کیږي هغه له وجه حمد کیږي په نفس الامر کې محمود علی نفس الامر کې چې دا صفاتی دې له وجه حمد کیږي کنه. نو محمود به او محمود علی کې فرق دی حکایت مخکیانو ده. محمود به معنا دا چې حمد به فی باللسان چې حمدی وشي به په دغه صفات سره په خله کې په خلی وای دا حکایت شه. او محمود علی هم دغه صفات دي خو په نفس الامر کې نو فرق محمود به محمود علی کې دی حکایت مخکیانو شه. یا دا چې محمود به محمود علی دا کې تباین ده څنګه محمود به معنا مدخول د کلمه البا محمود علی معنا مدخول د کلمه اعلی صفات باندې چې به داخله کې محمود به دا محمود به ده چې مدخول د کلمه البای چې مدخول د کلمه اعلی دا مدخول علی ده لکه ته ذکرت الله بصفاته دا محمود به ده ذکرت الله علی صفاتی دا محمود علی دا سی ویلا والثناء باللسان دا ذکر خیر ده په جبه علل جمیل یتعلق بجمال المحمود دا سی بوای علل جمیل دا ذکر خیر باللسان ده علل جمیل چې دا لسان جمال سره متعلقی يتعلق بالجميل چې تعلق جمال سره دی د لسان. اوس دلته علی الجمیل راغلی ده چې تعلق جمال سره دلته علی په داخله ده نو دا جمیل اختیاری سره دا محمود علی دلته واقع ده اچھا با په داخله نو محمود وی دلته چونکه اعلی په داخل ده علل جمیل دا محمود علی اوس په دې سوال ده چې لکه لسان سره چې لسان تعلقي اخو جمال سره په جبه اخو جبه کې تعلقي او اعلی چې داخلي په اخو محمود علی ده اخو نفس الامر کې څنګه لسان تعلق ته جمال سره دلته موږ دا څه وایو چې حمد عبارت ته ثنا باللسان نه چې په جبه ثنا وایي
نو چې په جبې ثنا وایې نو جبې سره به جمال تعلقي اته خو الله په داخله کړی ده او الله چې داخله یې په هغه محمود علی ده هغه جبې تعلق نه ور سره هغه نفس الامر کې نو دا سیله د لسان نه ټیکيږي چې ته وایې وسنا او بلسان علی الجمیل دا ذکر خیر په جبه هغه جبه چې تعلق جمال سره دا سیله د لسان نه ده صحیح ځکه چې لسان باندې کم صفات ذکر کیا ا محمود به وی اته خو الله په داخله کړی ده الله چې په داخلي اخو محمود علی اخو نفس الامر کی صفاتی نو دا نه صحیح کیږي سیله د لسان جواب زاده چې لکه علل جمیل کې اعلی په معنا د با سره ده دا ثنا باللسان ده يتعلق بجمال المحمود چې تعلق جمال د محمود سره نو اعلی په معنا د با ده یا زړه جمال دا خلقی وی خدای باندې سره جمالات ته محمود ذکر کړي چې با په داخله د اعلی په معنا د با سره ده نو دا محمود بی ده نه محمود علی یا جواب داده چې نن علل جمیل ټیک تا کنه ځکه محمود بی محمود علی منځ کې هموسوس مطلق نسبت ده هر شای چې محمود بی محمود علی چې شای محمود بی وی په خله وای ذکر په خله کې خو محمود علی نفس الامر کې کنه یا ز محمود بی خاص مطلق ته محمود علی عام مطلق ته نو دې کې نسبت ته عموم خصوص ته نو چې محمود علی راغله علل جمیل الاختیاری نو محمود بی مراد لاشي ځکه عام په ذمه د خاص کې متحقق کیږي نو دلته عام په ذمه د خاص کې مراد ده یعنی محمود علی په ذمه د محمود بی کې مراد ده والله علم على الاصح لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال اوس ګور الحمدلله کې حمد نبات الله لفظ مبارک ذکرو دې مسله بیانې والله علم على الاصح لذات الواجب الوجود دا مسله ده چې دا لفظ دی الله چې ده دا علم ده که اسم ده نو اختلاف ته د متکلمینو بعض متکلمین وای چې دا علم ده او بعض متکلمین وای چې دا اسم ده اوس علم اسم کې څه فرق ده علم دې ته وای چې دا دلالت کوي په ذات متشخص ادا علم شخص ده ذات متشخص یعنی هغه ذات هغه حقیقت چې دې کې تشخص دا معنی چې په ډیرو نه صادقيږي په یو صادقيږي بدا علم شخص ده نو علم معنی هغه د علم هغه ده چې دلالت کوي په ذات متشخص خاص تشخصي په یو شخص صادقيږي په ډیرو نه صادقيږي یو اسم ده اسم چاته وای عام ده چې دلالت کوي په ذات مدلول ذات په حقیقت بیا مدلول چې د ذات شخصی یا که نه که شخصی که جنسی که نوعی دا اسماونه ده نو ګوره اسم عام ده علم خاص علم په مدلول کې تشخص معتبر ده اسم په مدلول کې تشخص نه ده معتبر بس اسم دې ته وایي يدل علی الذات چې په ذات دلالت کوي حقیقت باندې بیا که تشخصي پکې بیا علم که تشخص نه پکې بیا کله نوع کله جنس اوس دا مسله ده چې دا لفظ دی الله مبارک چې ده دا علامونه ده که نه دا اسماونه ده تحقیق دا ده چې دا علم ده یعنی دا دال په ذات متشخص ذات په حقیقت ته الله پاک متشخص چې متشخص ته په تشخص ته وجوب الوجود الله کې چې کوم تشخص ته هغه دغه تشخص ته چې دا واجب الوجود ده دا تا وجود تشخص ته کنه دا ما وجود تشخص ته تاسو دی الله وجود تشخص ته نو الله علم ده لپاره د ذات ته واجب تعالی ذات ته واجب تعالی
ذات متشخص ده. څنګه متشخص ده؟ یعنی دا هغه حقیقت ده چې واجب الوجود ده. دا وجود واجبه دا د الله تشخص ده. لکه دا تا وجود تا پر تشخص ده. تا ته تمیز درکې کنه. نو تحقیق دا ده چې لفظ دی الله عالم ده. وضع د لپاره د ذات متشخص چې هغه حقیقت چې وجوب الوجود ده، چې دا وجود واجبه تشخص ده. نو ذات متشخص پر وضع ده. دا ذات متشخص خاص تشخص لري. یو تشخص وجه دا ده چې دا واجب الوجود. بل تشخص وجه دا ده چې المستجمل جميع صفات الکمالات. بل تشخص وجه دا ده المنزه عن النقائص. دا ټول دی الله تشخص ده. لکه دا تا تشخص ده. دا چې دی الله تشخص دا ده چې دا واجب الوجود ده، دا مستجمل الکمالات ده، دا منزه د نقائصونه، دا دی الله تشخص ده. لہذا لفظ دی الله جزئی ده نه کلی. دا تحقیق ده. ځکه جزئی چاته وای؟ جزئی دې ته وای چې دلالت کې په ذات متشخص هغه کې تشخص خاص وي چې په یو ساده کېږي، په ډیرو نه ساده کېږي. دا تحقیق مذهب ذکر کړ. دا سی ویله علم الله صح. دا لفظ دی الله علم ده. کوم علم ده؟ علم شخص ده. ذات متشخص پر وضع ده. لی ذات مراد ذات متشخص. ذات مراد حقیقت ده، ماهیت ده. خو مراد ته متشخص ده. وجه د تشخص کم ده؟ الواجب الوجود. دا وجه د تشخص. دا واجب الوجود ده، یعنی د وجود ضروری ده، عدم محال ده. وجود ضروری ده د الله، عدم محال. المستجمع دا وجه د تشخص. المستجمع لجميع صفات الکمال. دا کامل جامع ده. ټول صفات کمال یو لره. ټول کمالات الله سره دي. دا تشخص. المنزه عن النقائص. دا تشخص. نو بس الله علم چې دلالت کوي په ذات متشخص. التشخص هغه چاته وایي؟ هغه وجود تشخص هغه ممیز ته وایي چې تشخص تمیز ورکوي د خپل متشخص ته جميع مادانه ټول ما سوانه تشخص ورکوي. په یو ساده کېږي، په ډیرو نه ساده کېږي. دا هم مسلک تحقیق د ذکر کړ. خو دلته اصح ویله. بل مذهب ته اشاره وکړه. بل مذهب دا ده چې لفظ دی الله چې ده دا عالم شخص نه ده، بلکې دا اسم ده. اسم چاته وای؟ یدل علی الذات، چې په یو مدلول دلالت کوي. بیا مدلول عام ده، متشخص یا کنی. نو اسم په عالم می اطلاق کیږي. اسم په اسم نوعی باندې اطلاق کیږي چې نه پر وځي. اسم جنس باندې اطلاق کیږي چې جنس پر وځي. دا ټول ته وایي اسم. نو اسم عام شو، علم خاص. اسم ما يدل على الذات والماهیت. په ماهیت دلالت کوي. بیا که متشخص یا کنی، که نوعی ټیک تا، که جنسی ټیک تا. نو بعض خلک وایي چې دا لفظ دی الله اعلامونه نه ده، دا اسماونه ده. ها ولی اسماونه ده؟ دلیل څه ده؟ یو دلیل ده چې ګور دا موضوع له د لپاره دا وضع د لپاره د ذات من حقیقت. حقیقت خو مفهوم کلی ده. دا سه واجب الوجود ای وجب وجود، دا مفهوم کلی ده. المستجمل جميع صفات الكمال، دا مفهوم کلی ده. المنزه عن النقائص، دا مفهوم کلی ده. ټول مفهومات کلی دي. دا کلیات پر وځه ده. دا مفهوم کلی شو. کته وای چې خ کلیات پر وځه ده، دا خدا کفر ده. ځکه کلی خو په ډیرو ساده کیږي. بیا ته وای دا وځه ده ذات باندې حقیقت.
حقیقت مفهوم کلی ده. واجب الوجود ای وجب وجود چې وجود واجبی دا مفهوم کلی ده. به خو کفر رااله المستجمل جميع صفات الکمال دا مفهوم کلی ده. دو وای دا مفهوم کلی ده خو منحصر فی فردین ده. یو فرد کې منحصر ده چې الله ده. نور افراد ممتنع دي نو کفر نه راغی. دا غیر تحقیقی مذهب ده. نو غیر تحقیقی مذهب دا څه چې دا الله اسماءونه ده. دلیل یو دا وای چې ګوره معنا موضوع وي ذات ته، خو ذات حقیقت ته وای. حقیقت خو مفهوم کلی ده. وجوب الوجود ته وای دا مفهوم کلی ده. مستجمل جميع صفات الکمال چې ټول کمالات پر جامع خدا مفهوم کلی ده. چې منزه نه قایسونه خدا مفهوم کلی ده. اکته بیا خو کفر راغی ځکه کلی خو په ډیرو شادي کی. جواب کدو کوي چې نه کفر نه راځي. دا کلی پروازه ده کو کلی منحصر فی فردین ده. په یو فرد کې منحصر ده نور ممتنع دي نو کفر نه راغی. یو دا دو دلیل ده. نو ماتین ولګه د اشاره رد پوک چې نه سړیا والله علمون للسا دا علامونه ده. دا نه دا اسم نه دا وزل پار دی مفهوم کلی. دا علامونه ده. علم ده اما نه موضوع ذات متشخص ده. ځکه ذات ټیک ته مفهوم کلی ده خو ذات نه مراد مطلق ذات پر خونه ده وځه. مطلق حقیقت پر خونه ده وځه خو متشخص پر وځه ده. کوم ذات متشخص چې دا متشخص په تشخص دی وجوب الوجود دا تشخص ته وجوب الوجود. ادا متشخصي په تشخص دی کمالات سره دا دی الله تشخص ته. نه دا نه وځه مفهوم کلی پر چې ته ذات مفهوم کلی ده او وجوب الوجود مفهوم کلی ده. ذات نه مراد ذات متشخص حقیقت متشخص. ادا وجوب الوجود تشخص ته. ادا استجمال جميع صفات الکمال دا تشخص ته. لکه دا تا تشخص ته تور پټکا دی ولې دا تشخص ته. ګیره دی دا تشخص ته. دا چې الله پر تشخص دا ده. ذات حقیقت ته وایي. یو تشخص وجه دا ده چې دا واجب الوجود ده. وجود ضروری ده. بلې دا ده چې دا جامع د کمالاتو پر دا تشخص ته. بلې دا ده چې دا منزه ده نقایصونه دا تشخصات دي. لہذا صحیح دا ده چې دا وجه د ذات متشخص پر دا علم د جزئی ده کلی نه ده. دلیل دا ده چې کچېرته دا کلی پر وځه بیا لکه تاسو چې وایو او دا اسم ویا بیا لا اله الا الله مفید توحید نو به د سوال نه و طالبات فالمقدم شي. کدا اسم ویا لکه تاسو چې وایو چې دا اسم دا مفهوم کلی پر نام ده. ذات مفهوم کلی ده. وجوب الوجود مفهوم کلی ده. استجمال جميع صفات الکمال مفهوم کلی ده. دا کلی پر وځه ده. ا کلی پر چې وځي دا اسم نو دا اسم ده. نو که تاسو خبره ای لکه د تاسو چې وایو بیا لا اله الا الله مفید توحید نه و طالباتل. لا اله الا الله مفید التوحید ده چې چا به لا اله الا الله ویل وسیا په دور د رسول مبارک کې صلی الله علیه و سلم اب مسلمانو که وسی وای لا اله الا الله مسلمان ده. که نبی مبارک زمانه کې ویل لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا به مسلمانو. اوس کدا ایسمه بیا خو بدای ایمان نه فائدہ کوله. د سره مسله نه مسلمان دی. ولی ځکه لا اله الا دلیل ملازمه ولی باندې مسلمان دی. ځکه لا اله الا اقرار په مفهوم کلی ده. لا اله نور علی ختم الا الله مگر ځکه کاینه په مفهوم کلی دی الله. اما مفهوم کلی خو بیا جایز شرکتی. مفهوم کلی خو دې ته وای چې جواز شرکتی په ډیرو جوازی چې په ډیرو صادقی. بیا خدا عقیده شو چې نور علی انسته مگر مفهوم کلی دی الله منه جایز شرکت ته. ځکه کلی کې شرکت جایزی دا خو شرک ته. بیا خو لا اله الا الله مفید توحید نو و تالی باطل. اوس مفید توحید ده. د نبی مبارک په زمانه هم مفید توحید وو.
معلومه شوه چې دا لفظ د الله نه د وضع لپاره د مفهوم کلی، دا اسم نه ده. کنی مفهوم کلی باندې اقرار دا خو نه فایده کوي ایمان اسلام، ځکه کلی کې خو جواز د شرکتی. دی وجنه دا علامونه ده، علم ده. مدلول څه ده؟ ذات متشخص، په تشخص حقیقي جزئی سره ذات متشخص فارغ ده. لہذا لا اله الا مفید توحید ده. ځکه دا رد وکړه په یو خلکو باندې چا چې ویلي دي چې دا اسم ده. الله علمون الله صح، دا علم ده بنا په صح مذهب باندې لذات ذات متشخص پاره. الواجب الوجود وجب وجوده الذي وجب وجوده، چې وجود واجب ده، عدم محال ده، دا تشخص. المستجمع لجميع صفات الكمال، کامل جامع ده ټول صفات کمالیه او پاره، دا تشخص ده. المنزه عن النقائص، دا تشخص ده. خلاص شو. ولدلالتي على هذا الاستجماع صار الكلام في قوة يقال الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال من حيث وكذلك فكان كدعوى الشيء ببينة وبرهان ولا يخفى لطفه. اوس دا وایي چې دا ماتین خو اهمه دعوه کړې ده. الحمدلله ټول تعظیمات الله سره منحصر دي، ځکه تعظیم خو به صفات له وجه کې، صفات ټول الله سره منحصر، ټول تعظیمات الله سره منحصر. دا خو دې غټه دعوه وکړه. حالانکه مونږ وینو دا دنیا کې خلک یو بل تعریف کوي چې زید ښه سړی دی، زید سخي ده، دا د هغه دغه، او تا خو ډېره غټه دعوه وکړه الحمدلله چې ټول تعظیمات الله سره منحصر دي. تعظیم خو صفاتو له وجې، یعنې دا معنا چې ټول صفات الله سره منحصر، ټول تعظیمات الله سره منحصر. حالانکه موږ نور مخلوق پر صفات بیانوو. دا جواب کوي چې دعوه مې وکړه دلیل مې نه دی ویلی. وجه دا ده چې دلیل پکې پروت ده کنه. دلیل خو به پس وایي چې دلیل مدعا کې نه وي، دلته مدعا متضمن د دلیل لره. الحمدلله دعوه ده چې ټول صفات الله سره منحصر، ټول تعظیمات الله سره منحصر. دا دعوه، دا دعوه مشتمل په دلیل ده، ځکه الله یې ویلي دي چې تعظیمات ټول الله سره منحصر، او الله داسې ذات ته چې جامع د ټولو کمالاتو پاره او منزه د ټولو نقایصونه. ټول صفات حقیقي وي که صفات الافعال وي، ټول صفات حقیقي، صفات الافعال، صفات ټول کمالات منحصر دی الله سره. دا مقدمه الدلیل ده. په الحمدلله کې ذکر ده مقدمه الدلیل، هغه دا چې الله یې ویله او الله داسې ذات ته چې دا جامع د ټولو کمالاتو لپاره. دا مقدمه الدلیل، دا صغرا. اڅوک چې جامع کمالاتو لپاره اکثر به حمد منحصري، دا کبرا. نتیجه دا راغله چې الله سره حمد منحصر ده. نو دا دعوه ده. دلیل مې ځکه نه دی ویلی چې دا خپله په دلیل مشتمل ده. نو دعوه متضمن دلیل لره ده، ځکه ما ویلی دي چې ټول محامد، ټول تعظیمات الله سره خاص دي. ولې؟ ځکه الله مې ویلی دي، او الله خو داسې ذات ته چې ټولو کمالاتو لپاره جامع ده. دا مقدمه الدلیل ته اشاره شوه چې الله جامع د کمالاتو ده. صغرا څوک چې جامع د کمالاتو وي آبا سره به حمد منحصري. کبرا نو الله سره حمد منحصر. فکانه که دعوه شی ببینة وبرهان، دا الحمدلله دا دعوه شوه په برهانه، په دلیل. هسې دعوه مې نه ده کړې، برهانه دلیل مې ویلی ده، خو تا ور خیال نه ده، ځکه یې ویله ولې دلالتي علی هذا الاستجماع، چونکې لفظ دی الله دلالت کوي علی هذا الاستجماع، په دې استجماع باندې چې دا کامل جامع د ټولو کمالاتو لپاره. صار الکلام فی قوة ان یقال، صار الکلام وګرځېده دعوه. کلام نه مراد دعوه ده چې الحمدلله دعوه ده. وګرځېده دعوه چې الحمدلله ده. فی قوة ان یقال، په تاویل الدلیل کې وګرځېده کلام دعوه چې الحمدلله ده،
فی قوت ان یقال فی تاویل الدلیل. تاویل من اول اړېدل واړې د دلیل ته وګرځي دا کلام دعوه دی الحمدلله. فی قوت ان یقال فی تاویل الدلیل، په تاویل دی دلیل کې وګرځي دا دعوه، یعنی اول وشو دلیل ته، رجع وشو دلیل ته. څنګه ان یقال چې داسې وای دا دلیل وای، اول دلیل ته وسو واړې د دلیل ته. دلیل دا چې الحمد مطلقاً منحصرون، دا دلیل دا شو دی الحمدلله داوی اول رجع وشو دلیل ته. دلیل دا الحمد مطلقاً منحصرون، حمد مطلقاً منحصر ده. حمد هر حمد چې وي دا منحصر ده. فی حق من پشان دی هغه ذات پاک کې و مستجمع لجمیع صفات الکمال چې هغه جامع ټولو کمالاتو پره من حیث کذالک ادای جامع واخلې. یو دا د یو ذات جامع د لپاره کمالاتو خو ته جامع نه اخلې، بیا خو بیا حمد نه وسر منحصر نه نه، یو ذات جامع ده تیم جامع اخلې. تا کی دای چې الله جامع ده اخلې جامع چې دا جامع زو اخلم بیا بالکل حمد د سره منحصر ده. لګورځي فی حق من پاک ته هغه چا کې و مستجمع لجمیع صفات الکمال چې دا جامع ده ټول صفات کمال یو لره من حیث و کذالک په دغ صفات سره. حیث معنی صفات، په دغ صفات هو کذالک چې الله جامع واخلې. یو ذات جامع ده خو ته جامع نه اخلې، بیا حمد نه سره منحصر. خو چې تیم جامع واخلې بیا حمد د سره منحصر ده. فکان کدا وشه ببینه برهانین شو الحمدلله کدا وشه ببینه بن داخل دغه قاعده لاندې شو الحمدلله داخل دغه قاعده لاندې. کومه قاعده لاندې چې دا وشه ببینه برهانین چې دا و د شیطان وکړه خو په برهان دلیل سره دی وکړه. دې قاعده لاندې دایر راغی چې کدلته هم دا سره د برهان نشو. فکان کدا وشه شو الحمدلله دغه قاعده لاندې داخل. کومه قاعده لاندې دا وشه ببینه برهانی چې ما دا وکړی دا سره دی برهان او دلیل نه. دې قاعده لاندې دایر علی الحمدلله دلته ما دا وکړه سره دی برهان او دلیل نه. فکان کدا وشه دا شو په شان دی دا وشه ای داخلا فی دا وشه دا داخل شو په داوی دي شي کې ببینه و برهانین. هغه داوا چې وکي چې په بیانې سره بیانه دلیل ته وي عام، برهان خاص. برهان دلیل کتی ته وي، بیانه مطلق دلیل ته وي. ذکر د خاص بعد الام ده. ولا يخفى لطفو اخفینه د دې باریکی په سامع باندې. دا خو ډیره باریکه خبره ده چې ته داسې داوی کوي چې دلیل پکې پروتي. قول الذی هدانا پوښه په خبره